بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر د ملګری یو مسلې ډېر تاسو کوي چې مونږ یې صدقه فطر څه طریقې سره ادا کو، خاص کر هغه ملګری چې کم سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، بحرین کې دي، قطر کې دي، عمان کې دي یا کویت یعنی خلیجي ممالکو کې دي. نه قاعده او ضابطه ده چې کم سړی عربو ممالکو کې دي هغه بخپله سرسایه د هغه ځای د ریټ مطابق پور کوي، او چې کم نابالغه بچي پاکستان کې دي د هغې هم سرسایه به د هغه ریټ مطابق ورکوي. البته پاکستان کې کور والا شو یا کم بالغ بچي دي هغې به د پاکستان ریټ مطابق ورکوي. دا بهتره او افضل خبره ده، خو که د بار خلیجي ممالک ولا ملګری د پاکستان د ریټ مطابق د خپلو نابالغو بچو سرسایه ورکي نه دا هم جایز ده. یعنی ما دا ووایي چې د بار ملک د ریټ مطابق ورکول افضل او بهتر دي او د پاکستان ریټ مطابق ورکول جایز دي. هغه ځای مطابق ورکول بهتر ځکه دي افضل چې هغې ریټ کې ډېره زیاته فایده ده. مثال په طور باندې 20 درهم شو یا 20 ریال شو، پاکستاني ونه 1600 روپۍ جوړیږي او دلته کې 250 روپۍ صدقه فطر دی. نه ظاهره خبره چې 1600 کې غریب ته فایده ډېره ده او 250 کې دومره فایده نشته. نه نور دواړه جایز دي، که د هغه ریټ مطابق ورکړي که د پاکستان ریټ مطابق ورکړي، خو د دوبۍ او د خلیجي ممالکو ریټ مطابق ورکول افضل او بهتر دي. جزاکم الله.